الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم منگا د سیرت مختصر درسونه دا شروع کلیو نن پنځلسم درس د سیرت ته او دا هغې عنوان دی دویم ځل هجرت کول حبشې ته مسلمانانو ته تکلیفونه ورکول دا نور هم ډیر شو ځکه چې یو خو دیو غیر اختیاري سجده هم کلی وه لکه مخکې درس کې دا تیر شو او بل دا چې نجاشي د مسلمانانو ډیر خیال ساتلی و نو په دې باندې دا خلک ډیر هم غوسه و د مکې دا مشرکان دا ډیر زیات غوسه و په دې خبره باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل چې حبشې ته دوباره او په دویم ځل باندې هجرت وکړي نو دا ځل ډیرو خلکو هجرت وکړو او ډیر په حکمت باندې ووتل او حبشې ته ورسېدل دلته قریشو د مسلمانانو د واپسې دپاره قسم حربي استعمالول دا شروع که او یو دوه خيار کسان هلته هم ولېږل حبشې ته هغوی چې کله حبشې ته ورسېدل نو د ټولو نه لومبې او اول هلته د پادریانو سره میلاو شو او تحفې ورته وړاندې کړې او بیا د نجاشي بادشاه خواته رال سره د تحفونه او بیا یې خپله خبره شروع کړه چې ستاسو ملک ته زموږ څه ځوانان راغلي خپل دین یې پرېښی دی او ستاسو دین یې هم نه دی قبول کړی نو موږ رالېږلی شو چې دوی د ځان سره واپس بوځو نجاشي بادشاه هغه ډېر هوښیار و مسلمانان یې راوغوښتل او تپوس یې ترې وکړو نو جعفر رضی الله تعالی عنه هغه خبره شروع کړه او دا یې وویله چې موږ یو جاهله قوم وو د بوتانو عبادت به م کاوه مردارې به م خوړې خپلوانو او د ګاونډیانو سره بدسلوکي کوله وغیره وغیره الله تعالی موږ ته پیغمبر راولېږو او د الله تعالی عبادت ته راوبللو د منځو زکات او د روژې حکم یې راته وکړو د رښتې ویلو خپلوانو سره تعلق او ګاونډیانو سره حسن سلوک امانت ادا کولو طرف ته راوبللو د بې حیایي او تهمت لګولو او د دروغونه او د یتیم د مال خوړلو نه منع کړو نو موږ په دې خبرو عمل وکړو نو دې خلکو را باندې ظلمونه شروع کړه او د هغې د وجې نه موږ دلته د حبشې ته راغلو او هجرت هم وکړو نجاشي جعفر رضی الله تعالی عنه ته د قرآن کریم د تلاوت کولو فرمایش وکړو جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته د سورۃ مریم ابتدایي آیاتونه ویل او دون اثر په بادشاه باندې وکړو چې وی جړل او د قریشو نمائندگانو ته ویل تاسو واپس شئ دا خلق ز تاسو ته نه حواله کوم او نه د دې خلاف زه څه کارروایي کوم بیا بل ورځ یو نماینده د قریشو راغی او نجاشي ته ویل نه بله حربه استعمالوله
چې دی عیسی علیه السلام په باره کې بدزبانی کوي. نجاشي وي مسلمانان راوختل تپوس یې ته وکړو. نو جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول دی او روح دی د الله د طرف نه او د مریم نه پیدا دی. دا خبرې واورېدې نو ورته ویل چې زی ښه په امن او په امان باندې دلته اوسېږئ په دې حبشه کې او تاسو ته هیڅ قسم تکلیف څوک نشي در رسولی. او نجاشي بادشاه حکم وکړو چې د قریشو نمایندگان ترې تحفې واپس کړلی شي او هغو مکې ته نامراد واپس شول. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.